الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. लो तुम भी सुनो हुक्मरां भी सुने एक बात सुनाने आया हूँ। लो तुम भी सुनो हुक्मरां भी सुने एक बात सुनाने आया हूँ। आज ममलूक लेकर शाहीन से लड़ाने आया हूँ। ताजमहल की दीवारें मजबूत नहीं मजबूत करो। ताजमहल की दीवारें मजबूत नहीं मजबूत करो। मैं ताजमहल में आग लगाने आया हूँ। मैं ताजमहल में आग लगाने आया हूँ। औदानची द जानान गाड़मी प गुल खेस्तकीगी दानची द जानान गाड़मी प गुल खेस्तकीगी गुलुन में जानान था पकतलु खेस्तकीगी। बिलालु हबशियु सय्यदुनाई खलक बोली हर तोर पदगी खावरो लुगड़ी दलु खेस्तकीगी। औदानची मदीना गिने अवल मदीनवा यसरबना मदीनशवा स्ता पतलु खेस्तकीगी। ज़मा दुरुद सलाम पजान मंजूर का ए हबीबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मा दुरुद सलाम पजान मंजूर का ए हबीबा अमल द दुरूदुनो पलोस्तलु खेस्तकीगी। अमल द दुरूदुनो पलोस्तलु खेस्तकीगी। यौज़ल पमीन मोहब्बत प शौक़ सर दरूद शरीफ टूल हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। वाजिबुल एहतराम अरबाब खास व आम उलमाए करम तुलबाए इज़ाम ज़मादा अहले सुन्नत वल जमात अक़ीदे सरा ताल्लुक़ लरुनको पदीन मयनो गैरतमंद मुसलमानानो अल्लाह जल्ल जलालहू च द कम वखना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा करे दे दहागा वखना द इम्तिहान सिलसिला शुरू शवी दा और दा दुनिया दारुल इम्तिहान दे दा द इम्तिहान कोर दे दा इम्तिहान गादा पदी दुनिया की सुख हम खुशाल नदी। बहरहाल द टोल नड़ों बने इम्तिहान अल्लाह जल्ल जलालहू प फरिश्तों बांधे उकड़ो कि अल्लाह पाक फरिश्तों त हुक्म को उसजुद लि आदम तासो सजदो की
آدم علیہ السلام تا نو ټول فرشتي کامیاب شولي او شیطان ناکام شول الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. زما محترمو ورپسې امتحان الله جل جلاله په حابیل او قابیل چې کوم د آدم علیه السلام زامن دي بچی دي په هغې باندې وشو. په هغه امتحان کې الله پاک حابیل کامیاب کو او قابیل پکې ناکام شو. نو د دنیا دا ژوند دار الامتحان دی، دا امتحانګاه ده. بادشاہ امتحان کې دی، غریب په امتحان کې دی، مالدار په امتحان کې دی. بادشاہ د بادشاہۍ په تخته ناز په امتحان کې، غریب په غریبۍ کې امتحان کې، مالدار په مالدارۍ کې امتحان کې، څوک په خپل کور کې ناز په امتحان کې، څوک د قریب په کور کې ناز امتحان، څوک په خپل گاڑی کې ناز هغه هم امتحان کې، څوک زما محترم پردی گاڑی کې ناز امتحان کې. وی منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا. منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا. زمنګ او ستاسو مخې ته د قبر زندگی پرته ده، د آخرت ژوند پروت دی. زما محترم سختی سختی مرحلې هغه مخې ته دي. وی عمل د لارې مل دی چې موږ او تاسو د دنیا په ژوند کې څه کړي دي نو دا به یا ګلونه وي او یا به ماران او لړمانان وي. نو بهرحال الله پاک بطور امتحان د دنیا دا ژوند د دنیا دا زندگی زما محترم موږ او تاسو ته راکړله. او انشاءالله چې د دنیا په دې مختصره زندگی کې چا خپل رب راضي کړو، زه هغه خلقو ته مبارکباد ورکوم چې انشاءالله دا نقلی سترګې پټېدل دي او حقیقی خوشحالی نه ختمېدو والا زندگی، نه ختمېدو والا خوشحالیانې، نه ختمېدو والا نعمتونه، نه ختمېدو والا ژوند شروع کېدو والا دی. ها تاسو اورېدلی دي دجال به راځي او دا دجال به زما محترمو خلق به بیلاری کوي. اوس هغه ایمان والا چا چې په ایمان باندې خواري او محنت کړی وي، اوس دې دجال ته به الله اختیار ورکړی چې دا به مړه کول هم کوي، ژوندي کول به هم کوي. یو ځل یو انسان مړ کی دوباره به را ژوندی کی، ورته وایي منې که نه مې منې، ما خو دې ومنه. خو بهرحال دا هم امتحان دی، که څوک خو دې ومني. خو زما محترمو دا دجال سره به جنت هم وي جهنم به هم وي، دا به په خپل جنت کې ورواچي. الله رب العزت به د دې جنت نه اوچت کی، حقیقی جهنم کې به الله ورو ورځي. امتحان دی. یعنی څوک وجل دوباره را ژوندې کو، ورته وایي ما خدای ومنه، دا ورته وایي زه تا خدای نه منم، زما خدای احد دی صمد دی، لم یلد ولم یولد دی. هغې په ذات کې څوک شریک نشته، نه څوک شریک منم. انا د چا د پیدا دی نه تېنه څوک پیدا دی، هغه واحد تن تنها ذات دی چې د ټولې دنیا نظام تن تنها الله پاک چلی. پاغي کې د چانه مشوره نه اخلي نو دا به اونیسی او خپل جهنم چې کوم دجال سری هغه جهنم کې به واچي. الله جل جلاله به د هغه نقلی جهنم نه به اوچت کی او اصلی جنت کې به الله پاک ور واچي، اصلی جنت کې به الله داخل کی. نو زما محترمو د دنیا دا نظام دا امتحانګاه ده. خزه د خاون په کور کې امتحان کې ده، خواخي انګورې نه دي دا پدی کې امتحان کې ده، سخر په امتحان کې ده، خاون په امتحان کې ده، پلار مور زوی خويندې رونا میندې
دا ټول په امتحان کې دي. خو به هر حال زما محترمو که د دنیا په دې مختصرې زندګۍ کې موږ او تاسو په دې خپله خوله کې ښې خبرې پیدا کړې نو انشاءالله سبا به ما او تا په دې دنیا کې نه یو زما عزتمندو ښه به یادېږو او چې زما اوستا د خو تعریف چا وکړو زما اوستا ښه په دنیا کې بیانېدل قسم پر رب العالمین که ته څومره نافرمانئ ته څومره فاسق او فاجرې د ځمکې په سر باندې د الله بندگان ستا تعریف کوي ستا ښه بیانوي ستا صفات بیانوي ستا تعریفونه کوي الله رب العزت فرمایي چې زما بندگان دې ښه یادوي بس زم ویم چې ښه او بس په جنت کې به داخل کړي. نو په دې بنیاد باندې خواخي د خپلې انګورینو د پاره په دې خپلې خوله کې ښې خبرې پیدا کړي. انګورینو ته ویم چې تاسو په دې خپلو خولو کې ښې خبرې خوږې خبرې درنې خبرې چې کومه خبره زما استاد د دې خولې نه وځي نو په دې خبره باندې سوچ وکړه چې په دې خبرې سره د چا زړه خو به ازاري کېږي نه چاته خو به درد او تکلیف رسیږي نه څوک به زما په دې خبرې سره خفه کېږي او ناراضه کېږي خو به نه. نو دا خبرې دا د ډېر ګنده ځای نه راوچتېږي او الله د صفایۍ دپاره انسان له عقل او دماغ ورکړي دي. په دې دماغو باندې به دا سرچ کوي دا کومه خبره زه دې خولې باندې کوم آیا دا خبره د کولو ده که نه ده. دا محفل کې کم خلق ناستي آیا دا خبره چې کومه کوم په دې محفل کې خو به چا بد نه لګي. تاسو ته ما ویلي دي چې زما عزتمندو ټول زخمونه به ښه شي خو د زړه زخم نه ښه کېږي. د زړه زخم دا په خبرو سره لګېږي. نو خواخي خپلې انګورینو ته ترخې خبرې کوي نو دا دې واضحه په دې خبره باندې پوه شي چې د کمې خواخې نه انګورینې ناراضه وي خفه وي دا خواخي جهنمی خواخې ده. د کمې انګورینو نه خپله خواخې خفوي خاون خفوي په پټو سترګو باندې دا جهنمی ښځه ده جهنمیانې دي دا انګوریانې چې د هغې نه خپله خواخې خفوي خپل خاون ترې نه خفوي. نو میټا بول خوږې خبرې که چرته د مسجد امام په خوله کې راغی خو زما محترمو ټوله محله به جوړه شي. که چرته میټا بول خوږې خبرې زما عزتمندو د پلار په خوله کې راغی نو ټول بچی به راغونډي تاسو نسکیږي به نه. که چرته خوږې خبرې د بچو په خوله کې پیدا شولې دا کور به جوړ وي اتفاق به وي مینه وه محبت به وي. که چرته دا خوږې خبرې د انګورینې په خولو کې پیدا شولې زما عزتمندو په دې کور کې به خیرونه وي برکتونه به وي مالداري زما عزتمندو ډېرې فراخینې به الله راولي. که چرته دا خوږې خبرې زما محترمو د خواخې په خوله کې پیدا شوې لږ په ځان باندې سخت تېرول دي بس. مسلمان ته خوږه خبره کول الله پاک فرمایي حدیث قدسی دی خانه کعبه ورانه کا په دې دومره نه خفه کېږم چې د یو مسلمان زړه ازار کړي چې په دې سره زما زه خفه کېږم زما عرش لړزېږي د یو مسلمان په تکلیف سره د یو مسلمان په خفګان سره الله خفه کېږي. دا چا پیدا کړی الله د دې په دې ډانچه باندې چا قسمونه کړي دي الله. دا انسان چا پیدا کړی دی دا زنانه هم انسانان دي نارینه هم انسانان دي غریب هم انسان دی مالدار هم انسان دی که په بدن یې نوې جامې دي دا هم انسان دی که په بدن یې زړې جامې دي دا هم انسان دی. او بیا په انسانانو کې مسلمانان نوم انسان باندې به ظلم نه کې او بیا مسلمان کلمه ویونکې کلمه گو اوس مسلمانان لګې دي یو بل اولی که نه اولی دشمنیانې کوي که نه کوي د یو بل وینه تویولو ته ناست دي که نه دي ناست د یو بل قتل او قتال پسې وی آخره زمانه کې ما یو قاتل داسي یو مقتول به داسي چې یو قاتل به قتل وکړي
نو هغه قاتل بم جهنم ته ځي او مقتول بم جهنم ته ځي. دلته سوال پیدا کیږي چې یا الله هغه مقتول شو قتل شو دا قاتل دی قتل وکړو زه دا خو به د خپل عمل د لاسه جهنم ته ځي ولې قتل یې کړی هغه چې کوم قتل شوی دی مقتول دی هغه ولې جهنم ته ځي وایي ځکه چې د دې مقتول په دې زړه کې دا جذبه وه که چېرته په دې قاتل باندې دا رامخکې شوی وی خو دا قاتل به یې قتل کړی خو دا قاتل په هغې باندې رامخکې شو هغې قتل نو دا دواړه به جهنم ته ځي. نن زمونږ په زړونو کې د مسلمان دپاره د تباهۍ جذبات دي د بربادۍ د جذبات دي نه جنا ړونه صفا کوي دا کینې بغضونه دا حسدونه دا نفرتونه دا خیري دا د خپل زړونه ختم کا بیا وګوره چې الله پاک دې کروڑپتی کوي که نه دې کړو الله پاک درله دا غریبي په مالدارۍ سره بدلی که نه بدلی الله جل جلاله دا تنگ دستی او غریبی در ختمی که نه ختمی. نن زمونږ په زړونو کې خټې پرتې دي خټې رزق ورکوونکی ذات د الله ذات چاته وغواړي فراخ روزي ورکي چاته وغواړي تنگ دستی کی چاته وغواړي عزت ورکي چانه وغواړي بې عزتې کی ذلیلې کی چاته وغواړي د ملک بادشاہي جوړ کی چانه وغواړي ګدای کی بادشاہت تې نه واخلي هغه ذات د چا ذات دی الله. نن د څه دپاره موږ پریشان جي په ایمان وای د رزق دپاره پریشان یې که نه د رزق دپاره پریشان یې که نه هغه الله د رزق وعده کړې ده که نه ده کړې والله صرف دا ایمان جوړول دي عقیده جوړول دي یقین جوړول دي په دې خبره وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی زخپل بندہ تا سنگ رزق ورکوم رازق ذات دا اللہ ذاتے زما محترمو موسیٰ علیہ السلام سر ہمسا دا وی پدی ہمسا سر دا کانے اوہا موسیٰ علیہ السلام پا آغا ہمسا سر کانے وہی آغا کانے ماتی گی منس کی بل کانے روزی وی دام اوہا آغا وہی اماتی گی منس کی بل کانے را پیدا کی گی ویدام اوہا درم کانے مات کو دن نپکی نظر اچی موسیٰ علیہ السلام گوری نظارہ کی تماشا کی زما محترم کانی کی بل کانے بل کاڑی کی بل کانے پدرم کانی کی دن نیو چینجے دے دا آغا چینجی پخلا کی شنا پانا دا اللہ پاک دا ٹول منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام تخی آغا چینجی پخلا باندی دا اللہ پاکی رازی سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویرزقه ولا ینسانی. ہاں وی پاکی دا آغا ذات دا پارا چی آغا ما وینی ازما خبری اوری اغی تا زما کور معلوم دے اغا ما نہیں رئی امال پدی دریو کانو کی دنم رزق را کئی پدی دریو کانو کی دنم مال رزق را کئی نندزمہ کی پسر باندی بہاغا اللہ موتال رزق نہ را کئی اللہ پاکو دا ہر سا انسان دا پارا پیدا کری دی وای دا چا دا پارا پیدا کری دی دا انسان دا پارا اسمانون دا چا دا پارا انسان دا پارا غرون دا چا دا پارا انسان دا پارا زمکی دا چا دا پارا انسان دا پارا هواگانی دا چا دا پارا انسان دا پارا بارانون دا چا دا پارا انسان دا پارا پزنگل کی زناور دا چا دا پارا انسان دا پارا ابو کی میان دا چا دا پارا انسان دا پارا پسوڑ کی میگان دا چا دا پارا انسان دا پارا ہوا کی چرند پرند دا چا دا پارا انسان دا پارا دا انسان اللہ دا صدا پارا پیدا کرے دا خپل ځان دا پارا دا ہر سا اللہ پاک فرمائی اے بندہ ماستا دا پارا پیدا کری ہو تمہیں دا صدا پارا پیدا کرے ځان دا پارا اللہ یا ایوہ الانسان یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم آغا قدردان اللہ آغا مہربان اللہ مرکز تروانم پلار کی دغا حدیث زما ذہن تراغے چې په دې دریو کانو کې دنه الله یو چینجي له رزق ورکولی شي موږ له نشي نن موږ ولې پریشان یو چې څنګه ما او تا سوچ وکړو
څنګه زما استا فکر راغې عقیده جوړه شوه یقین جوړ شو یاد ساتئ الله پاک هغه شان فیصله کوي نن ما ورته سپي ساتلی دي سپي هم د څه دپاره ساتلی دي چوکیدارۍ دپاره او الله ذات حفیظ ذات دی که نه دی حفاظت کوونکی څوک دی لږ اواز راکوي دا الله ذات بهترین حفاظت کوونکی دا الله ذات بهترین رزق ورکوونکی دا الله ذات الله هغه الله نن موږ نه دی پیژند په دې وړه خوله باندې په دې وړه ژبه باندې الله وایو ها موږ الله حقیقو معنو کې که وپېژندو قسم پر رب العالمین صحابه حضرات انبیاء علیه الصلاة والسلام په دې خبره باندې ایمان او یقین جوړ کړو چې الله میلو شي د الله رضا میلو شي بس ځکه به نه یېرېدل ځکه به د وخت بادشاهانو ته داسې جابرانو ظالمانو ته به مخامخ شو معمولی یره به هم پرې نه محسوسېده نن ما ورته ولې یېرېږو ایمان نه دی جوړ په ایمان خواري محنت شوی نه دی نو زما محترمو الله جل جلاله څومره بهترین رزق ورکوونکی دی څومره بهترین رازق دی الله بهترین ها نن چې دا پټکو والا تا ته په نظر راځي نن چې دا ګیرو والا تا ته په نظر راځي نن چې حافظان ګوري نن چې عالمان ګوري نن چې دا مدرسې تا ته په نظر راځي نن چې دا تبلیغي جماعت ګوري کوڅه په کوڅه باندې د الله د رسول پیغام پوره دنیا ته لګې دی رسوي نن چې دا حیا ګوري پرده ګوري والله دې پسې وروسته قربانۍ نه شوي دې پسې قربانۍ نه او زما محترمو نن چې دا دین دا لګې دی چمکېدلی دی چمکېږي دا د قربانیانو وجه ده قربانۍ نه علماو قربانۍ نه ورکړلې عامیانو قربانۍ نه ورکړلې خلکو پیسې راواخستې او د الله په دین باندې قربان کړي ها الیاس رحمت الله علیه پهلنۍ جماعت د دعوت و تبلیغ تیار کو پهلنۍ جماعت هغې سره څوک داسې پرانا ساتي زوړ ملګری ورسره نه و چې هغه جومات وچلوي نوي ملګري خو په جومات کې نشي تللی ولې نوي ملګرو له خو خبره کول بیان اداب گشت تعلیم وغیره ډېرې خبرې دي غریبانان به کم عمل کوي نو دې سره یو زوړ ملګری یا دوه ملګري زاړه دا ورسره کي چې دا ملګري دا ځان سره جوړاو کي او دې سره سیک نه سیکا نه وکړي دا ملګري د څه خبرو نه ناخبرې چې پوهې کي دې دپاره هغې ورسره څه کي زما محترمو داسې زاړه ملګري ورسره کي نو پهلنۍ جماعت الیاس رحمت اللہ علیہ پدی فکر کیوں فکری نبی جس کے سینے میں ہے جہاں بھی مرے وہ مدینے میں ہے فکری نبی جس کے سینے میں نہیں وہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں نہیں آغا فکر سرا آغا غم سرا آغا در سرا آغا کڑن سرا روان دے چی یا اللہ دا پہلنے جماعت تے کچرت دا پاتی شو یا اللہ لوی نقصان بوشی پا دی تکل کی دیں چوے قتل یو حضرت یو بزرگ را روان دے دا سی دا چو قتل چیرہ دا ماشاءاللہ دا دین دا دیرو خبرو نا خبر دے دیر مسائلو نا خبردار دے پوہ دے کدا چرتا تیار شو نو انشاءاللہ دا جماعت با اللہ رب العزت پا پورا دنیا باندے بہاوی کی دا دین ہواگانے با اللہ پا پورا دنیا کی اوچلی دا بیدینے اڑی با اللہ ختمی کی اغیل راغے هغه سره زما عزتمندو خبرې اترې وکړي ورته وایي داسې جماعت تیار دی او که تاسو ورسره تیار شوئ دا جماعت به ځان سره وچلوئ څنګه امنیت دی او ورته وایي بس ټیک ده جي دا شاپر دی دا زما کور کې ورکه او زه لاړم بس چېرته لاړم په دعوت و تبلیغ کې لاړم زه لاړم دا والا دا زما کور کې ورکه بس او ورته ووایه چې هغه د الله په لاره کې لاړ تور شاپر دی حضرت مولانا الیاس رحمه الله هغه شاپر راخستی دی او زما عزتمندو ریوړو کور کې دروازې ووهله ماشوم راووتو ماشومې ته دا شاپر ورکو وی بچیا ستا بابا جان د الله په لاره کې لاړو هغه شاپر یې راکړی دی وی دا زما کور کې ورکړه هغه ماشوم سترګو کې اوښکې راځي
وای زما بابا جان چرته لاړې؟ وای د الله په لاره کې لاړې. وای ښه. وای حضرت تاسو کتلی دی شاپر کې څه دي؟ بچیه څه دي؟ وای وګورئ که نه شاپر یې چې کولاو کړی دی. وای زما رور مړ شوی دی په کور کې پروت دی. زما پلار زما د دې رور دپاره د کفن هغه سامان بازار ته تللی و، هغه کفن دفن سامان یې وله راوړو. هغه کفن دفن سامان په شاپر کې په کور کې مړی پروت او سړی چرته لاړې؟ د الله په لاره کې لاړې. په ایمان وایه قرباني وشوه که ونه شو؟ قرباني وشوه که ونه شو؟ وبکو هر سره ته وایه خو اسلام ته مې څه مه وایه. دا مې د اغیارو نه په سرو وینو ګټلی دی. وایي خلک پې تېر شوي د سرونو نه، ته ترېنه خاطر په تشه خوله غواړې. داسې ده که نه ده؟ دا دین اسلام دا ګیر او پټکي چې تا ته په نظر راځي، والله دې پسې صحابو خپلې بیبیانې کونډې کړلې، بچي یتیمانان کړه. د محمد رسول الله هغه مبارک مجلس یې پرېښوستو چې صحابو به ویلي موږ ته هر څه برداشت کول آسان دي، بچي د الله په دین باندې لولو پکول آسان دي، بیبیانې کونډول آسان دي، خپل ځان قربانول آسان دي، هر څه برداشت کولی شو. خو د الله د رسول مبارک دیدار زما عزتمند وي په موږ باندې بندېږي، زموږ ړونه ټک شوي. آغا صحابه عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا اس باندے ناستے د دنیا پا آخری کونه باندے زما عزتمندو پا دریاب باندے آغا اس ورواچولو خپل سوارلی پا اس پا سمندر باندے ورواچولا چکل آغا اوبد دا دی سورلی زما عزتمندو مری ترا ورسیدلی داوی یا اللہ کچرت دا دی اوبونا اخوا ستا بندگان موجود وی یا اللہ ورومی رسوا او کنوی یا اللہ پدی زیک استاز مکہ ختم شولا یا اللہ پدی زیک استاز مکہ زما عزت مندو نن منگ سر د خپل ځان فکر دے نن منگ د مسلمان تباہی تناستی نن منگ د یو بل وینو سکلو تناستی دا کم وقت پاتی شو پکور کی رونه بی اتفاقا یو بل تبن نیتا پا زما عزتمندو اکثریت دا خبر کوم مخکبا یو کس بگٹلا ټولو بسٹلا اس ټول پا ټول لگی دی بنیتی نشولی کینی شولی بغزو نشول زما عزتمندو پا کورونو کی انگورین راغی آغا انگورین یو بل تپزرونو کی کینی بغزونا خپل خواخی تا بد نظر سپک نظر پا دی کور کی بچرتم خیرون رانشی پا دی کورونو کی بچرتم خوشالین رانشی پا کم کور کی چی دا مشر عزت ختم شی پا کم کور کی چی دا مشر نتپوس کول ختم شی پا کم کور کی چی دا نارینو عزت ختم شی دا نارینو نا مشورہ خستل ختم شی او پا کم زی کی چی دا خزی حکمرانی شی آغا زی کی بزم عزت مندو خامخا حلاکت او نقصان وی دا اکثریت دا خبر کوم چی اللہ پاک دا زنانہ ناقص العقل پیدا کری سی پیدا کری ناقص العقل ستوئی نیم عقل والا دا نیم عقل خواندان دا دی خبر ہو رسی دی خفا کی گئی ما دمرا غافل کی گئی ما دمرا ناراستہ کی گئی ما لگزان ٹیٹ کا